یو بادشاه و ډېر ناپوهه و. وزیرانو ورته وویل چې دا ته څه کې؟ کومه خبره کې کې دا ملک فرمې او بس ګډې وډې. ویل نو څه وکړم څه وکړم؟ وزیرانو ورته ویل چې داسې به وکړو چې د بادشاه نه مخکې خو تا ته موږ نه شو ویلی چې دا خبره ته غلطه کړې، خو داسې به وکړو چې ستا د اقطې پورې به یې اتار وتړو او اتار به داسې پټ پټ بوځو وي ځان سره به یې کښېږدو. خو چې ته بادشاهانو سره خبره کې او کوم ځای غلطېدو نو مين به اتار راکاږي او ته پوهېږه خبره په بله اړه وه. ویل دی چېرته بادشاهان به راغی او ده به خبره کېده وله کړه هغوی به تار راکړه نو ده به خبره په بله واړوله. یو بادشاه راغی ورته ویي چې هلکه خبرې خو به نورې کوو خو په دې مې پوه کوي چې په دې ستاسو وطن کې هم د دې تار رواج شته. هغې زر تار راکړو چې بیړه دې درکړی. موږ دې پورې تار درته تړلی چې د خرطوب خبرې مه کوه تا الټا هغه نه تپوس کوي. نور بادشاهان دلته کم عقل دومره چرته وي. عاجزانو خبره دا ده چې هلته خو وزیران هوښیار وي، که بادشاه ساده و زموږ کار چلېده. چېرته چې ټوله معامله دغسې یا د خارومۍ او د کارغه کیسه وي. کارغه او خارومۍ په جګړه دي، منوشروان بادشاه په لاره روان او بختک وزیر ورسره دی. چې وزیر ورسره دی نو نوشروان ته تپوس وکړو چې هلکه دا ولې په جګړه دي دا کارغه او دا خارومۍ؟ وی صاحب ترې دی وی ما حل ووایه. وی جي خبره دا ده چې دا کارغه راغلی دی د خارومۍ نه لور غواړي او خارومۍ نه ورکوي. وی چې نو بیا؟ وی دې خارومۍ ورته یو شرط ایښی دی چې لور به هله درکوم چې 100 ښارونه د دې لور په مهر کې وران شوي را. وی دا کارغه ورته وایي دې خارومۍ ته چې بیبي داسې چل دی چې دا یو څو ښارونه وران شوي واله نور چې نوشروان بادشاه وي او بختکې وزیر وي داسې ډېر ښارونه به وران وبوي. د دې دا جګړه ده خپل. عزیزانو چې د دې قوم دا حالت وي تاسو به دا ملک وران ګورئ. چېرته چې دا قوم وي تاسو به دا ملک خیر غواړئ. ځان سره جوخت وګوره ورځ بېرته په تا بمبارۍ کېږي. ورځ بېرته. اوس د هغې علاج سوچ کولو دپاره خو عقل پکاري، سوچ پکاري. اوس عقلمند او سوچمند سړی لږ عقل او سوچ وکړي که نه تا چې د چا انتخاب وکړو دوی له به ته دا توقع کې چې د دې ملک به روس سره جوړه کول غواړي، د دې ملک به هندوستان سره جوړه کول غواړي. دومره خو په سترګو ړین نه دی دا قوم، دومره خو پوهېږي چې دا ما څوک منتخب کو دا به سبا هندوستان سره د دې ملک جوړه څنګه کوي. یا کړي سوي چې راځئ خبرې پې کوو چې د کابل 2 لکه خلک په پاکستان کې ولې ناست دي، خبرې پې کوو. دې خبرو کولو له به ته څوک نه یې، دا خبرې به څوک کوي؟ دومره خو نادان نه یئ، دومره خو پوهېږئ چې دا تاسو څه کوئ، څه مو کړه او څه کوئ لګیا یې. هغه د رحمان دادا خبره وایي په ازل د نصیبونو جواري وه، ای رحمانه چا ګټلې او چا بېللې. نن ستا د نصیب جواري نه کېږلې ده، څوک یې ګټي او څوک یې د جوارۍ دونه دي د جوارۍ پړونه دي. زما عزیزانو عرض مې دا و ما سره هېڅ فکر نشته. زما مثال داسې دی لکه د هارون الرشید بادشاه زوی بادشاهي پرېښوه او لاړو ملنګ شو. د سیند په غاړه به ناست و، روټۍ به یې چرته پیدا کړه د یې وخوړو، د سیند په غاړه به ناست دی الله الله دی کو. بادشاه مړ شو. چې بادشاه مړ شو نو جرنیلان ورپسې لاړئ چې راشه پلار دې مړ شو چې په تخت کښېنې. هغه ورته ووایي چې ځئ جرنیل صاحب زه دلې یم بادشاه یم. وایي دلې څومره بادشاه یې؟ دا ګوره نه جامو ته تاکی ګنډې او د سیند په غاړه ناست، ستنې نه یې تار وویسته او سیند ته یې ستن وغورځوله او ور راغی زما ستن راولئ چې د دریاب څومره کبان وو ټولو په خوله کې یو یو ستن نیولې وه ولې یې راوړه.
ویل ولیده زه دلم بادشاه چې جرنیلانو ډېر تنګ کو با جرنیل ته وایي چې یا صاحبي لا تغترر بتنعمی لا صاحبي لا تغترر بتنعمی فإن العمر يلفظ والنعيم يدول. اے مرګریا د دنیا په نعمتونو مغایره کېږه یا صاحبي لا تغترر بتنعمی فإن العمر ينفج والنعيم يدول. اے جرنیل صاحب د دنیا په نعمتونو مغایره کېږه دا عمر به د یو ورځې تیر شي او دا نعمتونه به د مرګاریان پاتې شي. عمر به دې هم ختم شي او نعمتونه به هم درنه پاتې شي به لاس دقیقې به ته تېروایې. بیا ورته څه وایي ورته وایي إذا حملت على القبور جنازة وإذا حملت على القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محل. اے مرګریا که تا نه زه د جنازه توده کړې وه دیرې ته روانې جنازه دې په اوږه ده دیرې ته روان نو فاعلم بأنك بعدها محموم دا سپارسني یقین لره یو ورځ د ستا جنازه هم د دل په اوږه یو قبر ته دی روان کړی. خیال د دوی وکړه ته رالې او ما ته دعوت راکې چې راشه د پلار تخت یې خالي دی په تخت کې. زما عزیزانو بادشاهي په فقر کې ده بادشاهي په غربت کې ده بادشاهي د دې کې ده چې د شپې سړه روټۍ وخورې او سهار بېغمه راپاسې هېڅ غم غټ. عزیزانو خبره دلته د بادشاهۍ نه ده خبره به ملک ده خبره د وطن ده چې د دې ملک او د دې وطن انجام به څه کېږي ځکه چې د رندو لاس کې د لارې سپیرې ورکړي د رندو لاس کې د اسپې واجې ورکړي نتیجه ده سي یه به کوم طرف انجام دی سي خبره د ملک ده دا څه ملک دی بیګا تاسو وکته کروڑونه ډزه ولېده کلم دوریږي لم دې اورېدو کروڑونه ډزو کلاشنکوف کې بڼونه دا پکې خلاصېده ولې منبري ګټلې ده ته ورشه په کچرو کې وګوره د سړي زوی شوی دی یو داسې کړی دی تر ننه یې کیس نه خلاصېږي بیګا ملک کې پر کړی دی په کروڑونو کلاشنکوف یې وچلېدی په یا سړي کیس رجسټر نه شو دا ملک دی دا وطن دی ما یو داس کړی تر ننه مې کیس نه خلاصېږي منبر له 2 کروڑه داسې وشو چا پې کیس رجسټر نه کړ اوس بیشله به عمر د کوم ځای نه پیدا کړمه دوی ملک له به عمر د کوم ځای نه پیدا کړی یو ښځه ورته راغله ماشومې پوهېږي دی عمره دا قرآن یوازې سپو دپاره دی که تا دپاره هم دی ورته یې ویې د دې قرآن هغه قانون دی چې په دې کې د امیر او د غریب فرق نشته د امیر او د غریب فرق من امیر چې په پاکستان کې هر څه کوي آزاد دی غریب که ټکو کو هغې دپاره هر څه دي خو الحمدلله په دې غریبانو د خدای مور هم راټکنګه کړي وره څونجی په دې غریبو کې د غریب خدای پېژندلي چې دا ښځې سوټې ته دا میندې پردي لوښي ویز دا میندې چې دی پردی جامې ویز او دا ډنډګی راوړی دی دمګی دې ډمګي ځان نه څه جوړ کړي دا خدای پېژندلی قوم هلکه خدای ظالم دی وایي خدای ظالم دی خدای ته پته کنه چې تا له میږیه که وزرې درکړم ته خو د خلکو سترګې خوړې تاسو خدای پېژندل دا زموږ بیا د شنو چایو نه
دا د کباب او د روټۍ زړه دا خدای پېژندلي. دلته یو دی د خره غوندې سپېږمې دي. پرون میلادي نو سپېږمې خړې وې. داسې مو ورته سر وخوځول. د خره سپي دا خدای پېژندلي. خدای ته یاره واوره یا به مړ یم یا به ژوندی چې تاسو د اهل دنیاو سجدې کول او د هغې پوجاپاټ پرېښی نه او تاسو ښه ورځ په دوربین کې ولیده نو که مړم په قبر مې راشئ مکیاز یې وکړه. ښه ورځ به نه ګورم. دغه تالیسک به یئ، دغه چولی چک به یئ، دغه پردی جاروکخ به یئ. تاسو به خدای په خپلو پښو نه ودرئ او نه به تاسو نه خدای ښه ورځ. دا خدای پېژندلی قوم. د الله نه مو مهربان په دنیا کې بل څوک شته؟ نو دا په مونږ دی ولې مهرباني نه ده کړې؟ ځکه چې مونږ کې ځای نشته. مونږ کې ځای نشته. خدای ته وګورئ. خدای ته وګورئ. خپل ځان وپېژنئ. خپل حیثیت وپېژنئ. خدای وپېژنئ. د خدای رسول وپېژنئ. حکومت ته وایم د خدای هغه لویې ورځې خاطر وکړه. د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه. د دې ملک تقدیر سره لوبې مه کوه. دا ملک به تباه شي. دا به غرق شي. آسماني آفت به پرې راشي. لمونځ ته به یې لاندې باد. خدای داسې کړي نه دي؟ نوح علیه السلام پیغمبر کو کې موجود و او طوفان پرې راغی. نو ته یې لاندې باندې پاتې نه شو. آسمان د پاس نه اوبه راورولې او ځمکې د لاندې نه. یو څاڅکی به د پولیتور غر عمره راپرېوتو. آسماني آفت د ملک تقدیر سره لوبې مه. اهلیت ځان کې وګورئ. قوم د قوم ځان کې اهلیت پیدا کړي. د ملک مشرۍ له د سړي د انتخاب ماده ځان کې پیدا کړئ چې دا سړی زه د ملک مشر کوم ده کې امنیت هم شته او که نه. سبا د بعد د دې ملک ترجماني کولی شي او که نه. تاسو وګورئ نن څومره ورځې وشو چې هغه عیونې دوپړه یې بي بي سي باندې کړي دي او د پاکستان نه بغیر بله خبره وي. په عالم کې په شرمینو شرمولو د عمل په دنیا تاسو څه خبر؟ تاسو خو د میانو رنګي تالاو کې چې کوم ځای ګرځل دغه ځای یې بارم نظر نه لې. نن ستا ملک په دنیا کې شرمېدلی ملک او د چا د لاسه؟ زمونږ د لاسه. زمونږ د لاسه. زما جیدامه خدای دپاره فکر به دې ملک پکار پرې جنبې حکومت ورته قانون رایستی چې د الیکشن خلاف څوک کوي 3 کاله یې قید کوي او پلانه څوک کوي دومره کاله یې قید. ما ورته وایي د الیکشن خلاف څوک نه کوي خو الیکشن هغه قوم ته کوه چې شعور خو پکې وي که نه. دا قوم د الیکشن قابل نه دی. دا قوم د دې قابل نه دی. پرون تاسو وګورئ د دې قوم چې د خلکو د ښځې د لوڼو ته کې کومې بې عزتۍ شوي. نن یې ته اخبار کې وګورئ د خلکو د مینو د ښځې تصویرونه پکې واده د چا دی او ښځې پکې د چا وي شرمېږي. اوس ډېره خبره ده که نه ما کې عقل شته او نه تاسو کې عقل شته. دا ډېره خبره ده ځکه چې زمونږ د عقل انتها وشوه. کوم قوم کې چې عقل نه وي داسې قوم نه وي لکه دا موږ چې دا خلک نه وي. نور قومو هغه امریکې غوندې قوم وي. یورپ غوندې ممالک وي. هغه روس غوندې قوم وي. هغه چین غوندې قوم. کوم قوم کې چې عقل نه وي هغه د چین غوندې قوم وي چې تا نه وروستو ازاد شوی دی او نن د دنیا عظیم طاقتونه تېروي. این قوم کې عقل وي. د من قوم عقل تاسو وکتو پرون مو مې کتو او بله ورځ مو هم کتله. دا زموږ قوم دی او دا زموږ خلک. دا زموږ سړي دي. دا زموږ هلکان دي او دغه زموږ ښځې. تاسو خیال دغه زموږ ښځې دي چې په پولیس سټیشنونو څه حال ورسره وشو. دا هغه شرمېدلی قوم. تاسو خیال راغی
په دې قومونو کې عقل نشته. دا دغه خلک دی چې دا تاسې وویل ون د ملک تقدیر دا نن دې قوم د چا په لاس کې ورکړه. په دې چېرې سوچ کړی یا ته دې پوهېږئ تاسو چې نن د ملک تقدیر تاسو د چا په لاس کې ورکړه؟ د ملک تقدیر به کوم خلک جوړوي؟ د ملک فیصلې به کوم خلک کوي؟ دا تاسو د چا په لاس کې ورکړو؟ په دې سوچ کړی؟ خو د کارغان ورونه وایي مردار هم لاندې ولیده او پاس پرې ګرځېدی کاکو 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 پته نه لګېده. دلته سوال د عزیزدارۍ نه وي، سوال د رښتي نه وي، سوال د پرې جندې نه وي، سوال د دې وي چې زه د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې ورکوم. کانګه ډکه ده او سړي پکې ناست دي او تا د اس په واګې ړوند په لاس کې ورکړې. دومره خو به پوهېږئ په خبره چې د اس په واګې ویله په لاس کې ورکړې نو اسپه او تانجه او ته کسورلی د بچ پاتې شي. نن تاسو د ملک د تقدیر فیصلې رندوله په لاس کې ورکړي. خدای دې مل شي ستاسو نو خدای دې مل شي د دې ملک. سوال دلته عزیزه دا نه سبا د دې ملک ته د تعلیم پالیسي جوړېل غواړي. د تعلیم و د ملک د تعلیم پالیسي ته وځوه چې دا ته چا پسې منډې دی چې دا دې جوړولی شي. سبا د دې ملک دپاره د قرآن کریم د اړون پالیسي جوړول غواړي. ته وګوره چې دا ته چاته څه منډه وی چې دا د قرآن د آیي پالیسي جوړولو پوهي. سبا د دې ملک بیروني دنیا سره روابط او تعلق جوړول غواړي. ته وګوره چې دا سړی په دې پوهي. د دې داسې مثال دی اوس چاته دا خبرې کوي یو ښځه وه بجای نامه یې وه بجای نا د کور مالکه ترې ډېره تنګه وه خو چې کوم رانه یې به یې وکړل د فکر نو لعنت فکر مو لعنت فکر مو لعنت. آخر د هغې هغه په فکر وي څه پروا نه راکړه. آخر یې وویل چې په فکر مو د بجای څه شي چې څوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نه شي. پوزه دې ته په بیخ کې لیک غوسه کړي په فکر مو دا بجای د شرمید دا قوم په فکر مو شرمید یا هم شرمونه زما هلک ما ږیره مې سپینه شوه عمر ټول تېر شو ما څوک ونه شرمولی بلکې زه وشرمېدم ځکه چې د شرمېدلو ما هم شرمېدلې. د کشمیریانو کیسه مې درته کړې وه چې ته کشمیر ته تللی مال نه ویل ته څنګه ملا مال ته تللی ویل نه نو مال د بېغیرت قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وی چې نه مال بس خبره خلاصه وي څنګه ته یې داسې زه یم د عزیزانې زمونږ د شرمېدو پکې یک لري دا خلک نشته. نو اړینه دا و چې نن د ملک د تقدیر واګې د چا په لاس کې راغلې د دې قوم د لاس.